بسم الله الرحمن الرحیم. نن به ان شاء الله العزیز موږ د قرآن پاک کوم ترجمه ترتیب هم شروع کړی دی، په هغې کې دویم سبق به وایو او مختصر اصول قرآن موږ پرون ویلی وو. یو څو خبرې به پکې نن موږ اضافي کوو او دا د قرآن مجید چې کوم تعریف دی نو دا تعریف به نن موږ یو ځل بیا ووایو چې دا تعریف موږ ته یاد وي چې د قرآن پاک تعریف څه شی دی، قرآن پاک څه دی. نو قرآن پاک هغه نازل شوی کتاب دی د الله جل جلاله د طرف نه په رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه په مصاحف کې لیکل شوی دی. ټیک شو، المنقول الینا موږ ته رانقل شوی نقلا متواترا په تواتر سره او بلا شبهه بغیر د شک او شبهه نه. نو دا خو د قرآن پاک هغه کم تعریف چې دی هغه مو کو. دې نه بیا موږ مخ وروسته د قرآن پاک موضوع ویلې وه چې د قرآن پاک موضوع هغه توحید باری تعالی دی. بیا هم د دې نه پس د قرآن پاک چې کوم غرض و غایت دی نو هغه هم ویلو چې تحصیل سعادت الدارین، د دواړو جهانونو د دنیا او د آخرت کامیابیانې حاصلول. په دې کې بیا موږ یو خبره کړې وه چې قرآن پاک دا الله جل جلاله په اشرف الانبیاء یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی. د دې نه مخکې موږ یو درې خبرې کړې وې چې قرآن پاک د دې درې قسمه نزول دی، درې ځل نازل شوی دی. یو د الله جل جلاله ذات علی نه لوح محفوظ ته، بیا د لوح محفوظ نه بیت العزت ته، بیا د بیت العزت نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینې مبارکه ته. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینې مبارکه ته په 23 کاله کې وقتاً په وقتاً یو آیات، دو آیاتونه، درې آیاتونه، یو مختصر ورکوټه صورت نو داسې نازل شوی دی. او دا په غار حرا کې مکې مکرمه سره نږدې یو غار دی، په غار کې بره نو الله پاک هم چې کله بوزي حرمین شریفین حج یا عمرې له نو تاسو به هلته بیا نږدې کم مقامات دي، زیارتونه دي، هغه هم وینئ. نو هلته کې غار حرام ده، هغه په زیاراتو کې هغه هم راځي، مقاماتو کې هغې له خلک بیا ورځي نږدې چې هغه ځای مونږ ووینو کوم ځای کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرآن پاک نازل شوی. نو قرآن پاک جبریل علیه السلام هغه په ذریعه سره الله پاک نازل کو او اشرف الانبیاء یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د ټولو پیغمبرانو نه افضل ترین پیغمبر دی، په هغه باندې اشرف الملائکه چې حضرت جبریل علیه السلام دی هغه راوړو او اشرف الشهور یعنی د میاشتو کې د ټولو نه افضل ترین میاشت یعنی د رمضان المبارک میاشت او په اشرف الليالي په شپو کې د ټولو نه افضل ترین شپه یعنی لیلة القدر. او بیا وایي چې دا اشرف البلاد په ښارونو کې د ټولو نه افضل ترین ښار چې الله پاک قسمونه خوړلي دي هغه مکه مکرمه ده. قرآن کې الله پاک لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، نو دغه ښار قسمونه الله پاک خوړلي دي. او دریم شپږمه خبره چې اشرف الالسنه د ټولو نه افضل ترینه ژبه یعنی عربي چې قرآن کې الله پاک په خپله فرمایي انا انزلناه قرآنا عربیا چې دا قرآن پاک ما په عربی کې نازل کړی دی. نو ګورئ نو دا افضل ترین قرآن، افضل ترین پیغمبر باندې او افضل ترین فرشتې په ذریعه سره په افضل ترین میاشت کې په افضل ترین شپه کې او افضل ترین کتاب د ټولو کتابونو نه افضل ترین کتاب او بیا په افضل ترین خاریه کې په افضل ترین ژبه یعنی عربی کې الله جل جلاله نازل کو. او جبریل علیه السلام دا غار حرا ته نبی علیه السلام به عبادت لتلو. یو ځل نبی علیه السلام ته غار حرا کې عبادت کولو، جبریل علیه السلام راغی او اقرأ د سوره علق د 10مه سپاره کې چې اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا 15 آیاتونه نازل شو. نو دا خو مختصر اصولو کې مونږ نه پرون پاتې شوي هغه مې درته لږ تازه کړه. نن به انشاءالله مونږ د قرآن کریم د تلاوت آداب او د قرآن کریم د اورېدلو آداب
چې څنګه قرآن پاک به مونږه څه طریقې سره د دې آداب دي د راغستلو، بیا څه طریقې سره د دې د تلاوت د اورېدلو آداب دي، بیا به د استعاذې حکم. استعاذه څه ته وایي؟ نو انشاءالله په دې به مونږ ځان پوهه کوو. اول مونږ د قرآن پاک آداب زده کوو. نو قرآن پاک کې الله جل جلاله په خپله سورې واقعه کې فرمایي وایي لا یمسه الا المطهرون. لا یمسه دا قرآن نه د څوک لاس نه وړي الا المطهرون مگر پاک خلق دی ولله لاس وړي. ٹھیک شو؟ نو مطلب دا دی چې قرآن پاک با پاک خلق چې اودس وي یعنی بغیر د اودس به ولله لاس نه وړي او بېنمازه انسان به ولله لاس نه وړي چې اودس نه وي او په غسل کې وي یا نور ګندګیانې مصروفه وي او ګنده وي انسان، نو هغه به قرآن له لاس نه وړي. بلکې قرآن پاک لبا پاک خلق چې اودس وي په غسل کې نه وي نور لحاظ سره پاک وي هر لحاظ سره پاک وي هغه کس په قرآن پاک لا لاس وړي. نو قرآن کې الله پاک فرمایي لا یمسه الا المطهرون. لا یمسه څوک دم نه مسکي دا قرآن پاک، دا قرآن دې څوک هم نه مسکي یعنی څوک دم ورله لاس نه وړي. قرآن پاک سره به کلم دی او داسې کس لاس نه وړي. یا چې چا باندې غسل فرض شوي هغه کس په قرآن پاک له لاس نه وړي. چې کم کس باندې غسل واجب شوي وي فرض شوي وي نو هغه خو به په ژبه باندې د قرآن تلاوت هم نه کوي، بالکل به نه کوي. چې بې اودسه وي او په یاد تلاوت کوي په قرآن کې نه نو هغه بیا بې اودسه چې صرف بې اودسه وي چې یعنی غسل پې نه وي اورېدلی صرف بې اودسه وي نو هغه کس بیا په یاده تلاوت کولی شي. په یاده اوس حافظان دي چې اودسې نشته دی په لاره روان دي قرآن ورسره نشته دی خو په سینه کې ورسره موجود دی نو هغه چې کم ورته یاد دی هغه ځان سره دوهروي کوي نو ټیک ده، خو لاس په قرآن پاک له نه وړي. او چې کله عمده حافظ دی د قرآن قاري دی قرآن ورته په یاد دی خو که په ده باندې غسل واورېدو نو بیا به دا انسان دا قاري صاحب دا حافظ دا به بیا په یاده باندې تلاوت نه کوي. ٹھیک شو دي؟ نو دا خو د قرآن پاک آداب شو، د قرآن د راغستلو آداب شو. دویمه خبره د قرآن کریم د اورېدلو آداب. نو ګورئ قرآن پاک چې کلم اورو کنه اورو نو د قرآن کې الله پاک فرمایي واذا قرئ القرآن کله چې تاسو قرآن وایئ نو فاستعذ بالله نه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. دا خو د استعاذې حکم شو. خو قرآن کې الله پاک فرمایي وایي کله چې ته قرآن پاک اوري قرآن پاک تلاوت کیږي نو په غور سره اورا او خاموش وانصتو او خاموشي سره اورا لعلکم ترحمون چې په تاسو باندې رحم وشي. نو قرآن پاک چې کلم تلاوت کیږي نو هغه وخت به خبرې نه کوي که هغه تا ته په موبایل دې ځان ته لګولی وي یا دې ځان ته په ټیپ باندې لګولی یا دې په ریډیو باندې لګولی یا جومات کې یو قاري صاحب تلاوت کوي او ته اورې نو خاموشي سره به اورې خبرې به نه کوئ. ٹھیک شو؟ نو دا خو د قرآن پاک د اورېدو آداب شو. درېیمه خبره د قرآن پاک اوس د قرآن پاک کې د استعاذې حکم. استعاذه څه ته وایي؟ وګوره قرآن پاک په ژبه کې ورته استعاذه وایي نور مونږ خلک ورته تعوذ وایو. تعوذ او په ساده الفاظو کې ورته اعوذ بالله وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ٹھیک شو؟ اعوذ بالله نو د اعوذ بالله ته تعوذ هم وایي او دې ته د قرآن په ژبه کې استعاذه وایي. استعاذه ٹھیک شو؟ نو قرآن پاک کې الله جل جلاله په خپله فرمایي واذا قرأت القرآن چې ته چې کله قرآن پاک وایي لولې د قرآن تلاوت شروع کې نو فاستعذ نو ته پناه وغواړه بالله د الله جل جلاله من الشیطان الرجیم د شیطان مردود نه شیطان رټلی شوي نه. ٹھیک شو؟ نو د الله پناه وغواړه ځان د الله په پناه کې راوله. ٹھیک شو؟ چې د شیطان مردود د شیطانۍ نه د هغه د ورغلاول نه د هغه د تکلیف نه ته محفوظ شي. نو دغه لپاره وایي چې تاسو استعاذه وایي. نو اول مونږ اوس دلته کې استعاذه لیکو. استعاذه مو پېژندله تعوذ ته وایي. تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ته وایي. استعاذه تعوذ ته وایي. تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ته وایي. نو اعوذ چې دی که نه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نو ګورئ دا اعوذ چې دی کنه اعوذ اعوذ معنا دا زه پناه غواړم، زه پناه غواړم بالله د الله، زه د الله په پناه کې راتلل غواړم، زه د الله جل جلاله په پناه کې راتلل غواړم من الشیطان الرجیم، د شیطان مردود نه، د شیطان رټلی شوي نه، چې زه د شیطان رټلی شوي د شرورو نه، د شیطان رټلی شوي د شرورو نه د الله پاک په پناه کې راشم، چې الله مې د دې شیطان رټلی شوي د شر نه محفوظ وساتي. نو اول د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ترجمه یې زده کوو. نو دا اعوذ چې دی که نه اعوذ دا د واحد متکلم صیغه ده، دا اعاذ یعوذ، لکه څنګه چې دی قال یقول که نه، قال یقول څنګه چې قال یقول دی که نه دقه شان عاذ یعوذ دی، عاذ یعوذ قال یقول، نو دغه شانته عاذ یعوذ، نو دا یعوذ گردان چې ته بوزي کنه یعوذ یعوذان یعوذون، تعوذ تعوذان یعوذن، تعوذ تعوذان تعوذون، تعوذین تعوذان تعوذن، اعوذ معنا د زه پناه غواړم، زه په پناه کې راتلل غواړم، زه په پناه کې راتلل غواړم. نو اعوذ معنا سره زه پناه غواړم، زه پناه غواړم، یا زه په پناه کې راتلل غواړم، زه په پناه کې راتلل غواړم. د چا په پناه کې؟ بالله د الله جل جلاله، د الله جل جلاله، د الله جل جلاله په پناه کې راتلل غواړم. د چا نه پناه غواړي؟ د کوم څیز نه د الله په پناه کې راتلل غواړي؟ من معنا د نه او شیطان ته وایي شیطان. ٹھیک شو؟ دا الله جل جلاله دشمن دی، د انسانانو دشمن دی. ٹھیک شو؟ او دا شیطان چې دی کنه د خپل اصل نوم عزازیل دی، عزازیل. ٹھیک شو؟ عزازیل او رجیم دا دې کې دا خبره کوو. عزازیل چې دی عزازیل دا ډېر لوی عالم و، ډېر لویه پوهه والله الله ورکړې وه، دا به د فرشتو په مجلس کې ناسته پاسته کوله، خو یاد وساتئ ګورئ دا عالم نه و، دا د فرشتو استاذ نه و، دا فرشتو استاذ بالکل نه و. بعض خلکو نه په دې کې غلطي کېږي چې دا د فرشتو استاذ و، خو دا د فرشتو استاذ نه و، بلکې د فرشتو په مجلس کې به ناسته پاسته کوله، خو چې او خود تکبر وکړو. الله پاک فرشتو ته حکم وکړو چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ، نو ده ورته سجده ونه کړه، نو ټولو فرشتو ورته سجده وکړه. نو الله پاک ورته وفرمیل وایي ما منعک الا تسجد، او ته کوم څیز د سجدې نه منې کړې آدم علیه السلام ته سجده چې ما درته حکم وکړو ته منې شوې. نو ده ورته وایي خلقتني من نار، تاسو د اور نه پیدا کړم، وخلقته من طین، او آدم علیه السلام دې د خټې نه پیدا کړی دی. نو د چې کله تکبر وکړو کنه نو الله جل جلاله دا رټلی شوی دنیا ته راولېږلو. رټلی شوی څه ته وایي؟ اردو کې ورته وایي تتکاره هوا، یعنې څوک چې په بېعزتۍ باندې د یو ځای نه وشاړي که نه، چې سمه بېعزتي وکړي ویې شاړي او بیا ورته وایي چې په دې اړخ باندې را نه شئ. ټیک شوه؟ زما او ستا د نن نه ختمه او زما او ستا د نن نه دشمني شوه، نو هغه ته رټلی شوی وایي. ټیک شوه؟ نو دا رجیم معنا د رټلی شوی، مردود هم ورته وایي او رټلی شوی اردو کې ورته وایي تتکاره هوا، یعنې په بېعزتۍ باندې شړلی شوی، دغه معنی مو وکړه، په بېعزتۍ باندې شړلی شوی دی. ٹھیک شو؟ نو دا شیطان مردود چې دا د الله جل جلاله سره دشمنۍ ته ځان جوړ کو. ٹھیک شو؟ نو اعوذ معنا ده زه پناه غواړم یا زه په پناه کې راتلل غواړم بالله د الله جل جلاله، زه د الله جل جلاله په پناه کې راتلل غواړم، زه د الله جل جلاله په پناه کې راتلل غواړم. د چا نه پناه غواړي؟ من الشیطان الرجیم، د شیطان رټلی شوي، د شیطان مردود د شرورو نه د الله جل جلاله په پناه کې راتلل غواړم. چې الله جل جلاله پناه درکړي نو شیطان څه چې د ټولې دنیا طاقتونه هم تا ته نقصان نشي در رسولی.
ٹھیک شو. نو دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل دا په قران پاک کې حکم دی چې تاسو کلم د قران پاک تلاوت کوئ نو تاسو به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي او دا مسنون دی، سنت دی، سنت. ٹھیک شو. نو صرف د قران پاک د تلاوت شروع کولو نه مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل دا سنت دی. نور کارونو کې کته نو هغه بیا مستحب دي کوي او دی نو ټیک دا کوي نه نو نیک کارونو کې نو بیا سو ګناګاری کې پنه خو د قران پاک شروع کولو نه مخکې به ته خامخا دا استعاذه به استعاذه نومو پیژنې ښه استعاذه نومو پیژنې چې دا تعوذ ته وایي، تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ته وایي. ٹھیک شو. نو دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د دې ډېرې زیاتې فائدې دي، ډېرې زیاتې فائدې دي. خو الله پاک حکم کړی دی چې تاسو کلم د قران د تلاوت ابتدا کوئ، قران پاک د تلاوت شروع کوئ نو تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي. دا خو الله جل جلاله حکم کړی دی. بل الله جل جلاله پیغمبرانو تم حکم کړی دی چې تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي، یعنی تاسو د شیطان د شرور نه زما پناه کې راتلل وغواړئ. ٹھیک شو. معنا وغواړئ چې الله مونږ د شیطان د شرور نه محفوظ وساتي. ٹھیک شو. نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا په پناه کې د الله جل جلاله په پناه کې راتلل کوي. ٹھیک شو. نو ګورئ همیشه لپاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا د قران پاک د تلاوت شروع کولو نه مخکې وایي. ٹھیک شو. نو بل ګورئ په د دې نورې فائدې دا د ګورئ چې کوم انسان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي نو په دین او هدایت په ورته الله پاک استقامت نصیب کوي، په دین به ورته الله استقامت نصیب کوي. یعنی همیشه به الله جل جلاله تر د مرګ پورې دا په دین قائم و دائم ساتي څوک چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي. دویمه خبره چې د شیطان د شرور نه وي او د شیطان د تکلیفونو نه الله حفاظت کوي چې کم کس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي. دریمه خبره چې کم کس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا استعاذه وایي، استعاذه چې کلم یو انسان وایي نو الله جل جلاله به د غیبی مدد کوي. هر قسمه د هر ځای کې به د الله جل جلاله مدد کوي. او بل څلورمه خبره چې الله جل جلاله به د خپل قرب نصیب کوي، الله پاک به د خپل قرب ور نصیب کوي. او پنځمه خبره چې د انبیاء علیهم السلام او د صدیقینو، شهدا او صالحینو چې کم مقام امن به الله غیله ورکوي نو د انسان له الله پاک هغه مقام امن ورکوي. ٹھیک شو. د امن هغه مقام به ورته الله پاک ورکوي. او بل د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دې ته استعاذه وایي. استعاذه نوم خو به امید دی چې تاسو یاد کړی وي استعاذه. ٹھیک شو. تعوذ مرته وایي، استعاذه مرته وایي. او دې کې ګورئ الله پاک حکم کړی دی او پیغمبرانو او اولیاء علیهم السلام، پیغمبرانو علیهم السلام او اولیاء رحمهم الله هم د الله پناه غوښتې ده د تعوذ سره. لکه څنګه عزیز مصر چې کومه ښځه وه زلیخا، هغې چې کله د یوسف علیه السلام نه خپل نفساني خواهشات پوره کول وغوښتل که نه نو یوسف علیه السلام هغه وخت وایي معاذ الله، زه د الله پناه غواړم، د الله پناه انه ربي احسن مثوایا چې عزیز مصر زما مربي دی، مربي زما هغه پرورش کړی دی او زه به تر عثمانه داسې غلطي راولي نو الله دې زه د الله پناه غواړم. ٹھیک شو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم تم الله جل جلاله په قران پاک کې په سوره نور کې غالبا الله پاک ورته حکم کړی دی وقر رب اعوذ بک، وقر او اے زما نبی جی قل تو وایا ربي اے زما رب اعوذ بک زستا پناه غواړم من همزات الشیاطین د شیطان د شرورنا واعوذ بک ربي ان يحضرون. ٹھیک شو. نو دا ورته په سوره مومنون کوم دی. او بیا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کوم نبی علیہ السلام ته الله پاک د استعاذه حکم کړی دی. قل اے نبی جی اعوذ برب الفلق چې د فلق د رب پناه غواړم ته ووایه داسې خلکو ته. ٹھیک شو. او قل اعوذ برب الناس کوم دغه د استعاذه حکم شوی دی. نو یو خدا خبره شو. او بل د استعاذه یو څو نور الفاظ سره د استعاذه راغلی ده خو د ټولو نه افضل ترین الفاظ دا دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نور الفاظ دي اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم، دا الفاظ هم راغلي اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم، دا الفاظ هم دي. درېمه
اعوذ بالله العظیم من الشیطان الرجیم. دا الفاظ هم دي. اعوذ بالله العظیم من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله العظیم من الشیطان الرجیم. او څلورم قسم الفاظ هم شته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه ان السميع العليم. دا څه الفاظ دي. ٹھیک شو. نو دا څلور پنځه قسمه الفاظ سره غلي، خو د ټولو نه افضل ترين اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا الفاظ دي. نو اعوذ د واحد متکلم صيغه ده. اعوذ د واحد متکلم صيغه ده. اعوذ معنا د ز پناه غواړم، اعوذ ز پناه غواړم، اعوذ ز پناه غواړم. بالله د الله جل جلاله، ز د الله جل جلاله په پناه کې راتلل غواړم، الله جل جلاله په پناه کې راتلل غواړم. من الشیطان الرجیم، د شیطان رټلی شوی نه. ٹھیک شو. زه شیطان رټلی شوی نه د الله جل جلاله په پناه کې راتلل غواړم. نو دا خو زموږ سره د استعاذې لفظي معنا هم درته وکړه، مختصر غونته فائدې هم درته وي چې انسان ته الله پاک استقامت ورکوي په دین باندې، او د شیطان د شرور او تکلیفونو نه محفوظ کوي، او د الله جل جلاله ورته یو لوی مقام هم ورکوي، او د مقام امن کې ورته الله پاک رسوي. مقام امن ته د پیغمبرانو، صدیقینو، صالحینو، شهداو او دغه مقام ته الله پاک رسوي. بل خبره یعنی هغه چې کوم مقام امن ته الله پاک دغه انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین رسوي، نو دا انسان به هغه مقام امن ته الله پاک رسوي. او بل د الله جل جلاله هر ځای کې د مدد کوي چې کوم کس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای، نو استعاذہ یاد کوي. دغه پس په ان شاء الله مونږه تسمیه وایو، تسمیه ورته وای. ٹھیک شو. او بسمله ورته وای، بسمله. ٹھیک شو. او مونږ ورته بسم الله الرحمن الرحیم وایو. نو زمونږه نن دا درس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ ز پناه کې راتلل غواړم، بالله د الله جل جلاله، د الله جل جلاله په پناه کې راتلل غواړم. من الشیطان الرجیم، د شیطان رټلی شوی، د شیطان مردود د شرورونه. نو دا زمونږه د نن ورځې درس، راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.